دا یو داسې بد صفت ده چې ما تاسو ته وویل ستاسو له چا سره حسد کوئ خو هغه ته خو هېڅ ګټه هېڅ تاوان هم نه رسېږي لیکن ټول تاوان یې وتا سره کوي. علما کرام یو واقعه را نقل کوي. یو بادشاه له یو بادشاه سره یو عالم ګزاره وه. د ده ګزاره ډېره نږدې ورسره وه. عالم به هر کله ورته ویل چې ای بادشاه چې کوم څوک له تا سره احسان کوي له تا سره انعام کوي دا څه هم له هغه انسان سره له هغه منعم سره انعام کوي لیکن کم کس چې وتا ته بد رسوي ته بد مه ورسره کوه هغه بد د ده دپاره کافي دی هغه بد بېرته پر ده باندې راګرځي. نو عالم به هر وخت دا خبر ورته کوي احسن الى المحسن باحسانه ته احسان کوه له محسن سره باحسانه د احسان په مقابل کې. نو یو وخت له دې عالم سره د بل چا حسد پیدا شو چې دا و باچا ته هر وخت دا خبره کوي په باچا باندې ځان ګرانوي د عالم و باچا ته ځان نږدې کوي نو دته دا خوند نه ورکوي چې دا عالم تعلق له دا باچا سره زیات نو چې کله حسد سره پیدا شو دی رالی و باچا ته باچا کې وویل چې ای باچا دا عالم چې تا ته کومې خبرې کوي دا خو په خوښه باندې ستا غیبت کوي ځکه دې عالم ما ته وویل چې د دې د باچا د خولې بوی دی. باچا ورته وویل ول د دې علامت څه شته؟ هغه ورته وویل په جواب کې دا حسدګر وایي چې کله ته دی ځان ته رانږدې کړه خبره ورته کوه دی به له تا څخه خوله پټه کړي. نو باچا وویل زه به دی ځان ته معلوم کړم یو چې آیا دی وشته دا خبره ده کړې ده که نه ده کړې داسې ورته ولاړ شه زه بیا دی راغواړم ځان دی چې د باندې راووتی د عالم کې وویل عالم ته یې ولیدل ته زما مېلمه یې هغه عالم یې ورسره بووتی کور ته په کور کې هغه ته ښه مېلمستیا تیاره کړې ده او په خوراک کې دا وږی ډېر وکړی د وږی هغه بیا یو څه بدبویي لري. نو هغه خوراک ډوډۍ چې ده وخوړله بادشاه دی روغوښتی د عالم چې د بادشاه و حضور ته پیش شو دربار ته بیا هغه خبره ورته وکړه احسن الى المحسن باحسانه تله یو احسان کوونکي سره احسان کوه او کم څوک چې له تا سره بد کوي پر هغه بد باندې هېڅ هم مه ورته وایه بس دغه بد د ده لپاره کافي دي پر ده باندې به خپله راغله. بیا چې دا خبره ورته وکړه باچا و ده څه وویل ورته یو څه خوله غوږ رانږدې کړه زه تا ته خبره کوم. نو عالم چې کله ورنږدې شو باچا ته پر خوله باندې لاس ویني اوس د باچا و زړه ته ولوېدل چې او وایي دا خو دا خوله چې پټوي دا خو یې له ما څخه پټوي زما د خولې بدبویي ده چې درته وویل دا خو هغه سړي ما ته رښتیا ویلي دي چې دی په تا پسې خبرې کوي د دې د باچا د خولې بوی. نو د دې باچا عادت دا و چې کله به انسان ته یو خط ولیکئ په خط کې به د ده دپاره یو انعام لیکئ پیسې به لیکلې نو یو پرچې یې راوغوښتله پرچې یې ولیکړه ودت یې ورکړه دا پرچې چې ته به دا ورلې وه پلانکي کړه. نو د ده خو دا ذهن جوړ شو چې په دې کې به ما ته یو انعام راکړی وي ځکه د باچا عادت دا ده چې یو چا ته پرچې یو شی ولیکي یو چا تېر ولیږي هغه بیا انعام ورکوي خزانچې. نو باچا په دې خط کې دا لیکلي دي چې دغه کس که چیرې درلی په هغه ځای به تاسو قتل کوئ د ده چمړه به ځینې وباسئ دا به له پنبې څخه ډکه کوي ما ته بیا راوړي. دا یې په خط باندې لیکلي دي خط یې بند کړو ده ته یې ورکړو دی چې د باندې راووتی هغه حسدګر انسان ولاړ هغه ورته وویل چې چیرې ځې ډول باچا دا پرچې راکړه دا پرچې وه پلانکي ته وړم نو د هغه هم سر خلاص شو چې دا خو یې ده ته انعام ورکړی ده هغه ویل دا پرچې وه ما ته راکړه ده پر هغه عالم پرچې وه ده ته ورکړه هغه ځای یې وشوی چې پلانکي ځي ته به ورسې دا حسدګر چې و هغه ځای ته ورغلی هغه چې پرچې یې وکتله ول په هغه کې پرچې کې خو دا شیان لیکلي دي بس پر دی کار شروع کړو سره ځینې قتل سره ځینې قتل کړو پوست ځینې وایستئ هغه یې هم له پنبې پسې ډک ورځ چې تېره شوله په سهار باندې عالم بیا و دربار ته پېښ شو د باچا و دربار ته چې عالم رالی باچا حیران شو چې ما و تا ته خط څه در کړی ډول و خط یې را کړی و ول هغه یې تر پلانکي ځای نه ورسوئ ول یا خو ما نه ورسوئ پلانکي راته وویل دا خط ما ته راکړه ما هغه ته ورکړو په دې کې به تا یو انعام شی لیکلی نو بیا یې کیسه ورته وکړله چې
چې دا خو هغه کس ته دغه ما ته داسې ویلي و چې د باچا د خولې بوی ځي بیا چې نه ما له تاسې امتحان اخیستی ما تاسو وویل تا ته یو خبره کوم تاسې کله غوږ رانږدې کړو پر خوله دې ولې لاس کېښوی ده هغه عالم ورته وویل د ما ته ډوډۍ کړې وه زما د خولې یو څه بهی تلی د وږي د هغه په خاطر باندې ما دا مناسب نه بلې په خوله باندې مې لاس نو دا بد چې دی بد پر انسان باندې په خپله وکړه حسدګر یوازې هغه انسان ده چې کومه ګناه دی کوي په هغه بل کس ته ګر سره باندې خبرېږي هم مان ډېر وخت دا رقم ته تاسو له ځان سره لږ شورت ووایي خامخا به دا صفت په داسې انسانانو کې ایسي د بل چا عزت و شرافت خوند نه ما هم په خپله خوله اورېدلي دي وایي الله تعالی خو دې وارې برباد باندې راویوي دا هم په خپله غوږو اورېدلي دي چې دا رقم یې زما په مخ کې خلکو ویل دي چې الله تعالی ته خو دا پلانکی کس یو وارې په ما باندې ذلیل او تباه وي او دا له الله تعالی سره جګړه کوي ځکه الله تعالی فرمایي ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل تاسې له هغه کسانو سره حسد مه کوئ چې پر کومو کسانو باندې ما خپل فضل خپل مهرباني کړې